Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Micro E-mini Nasdaq 100 Index Futures June 2025 contracts. Monthly chart ستا مخکې ته اوپن دی. راځه چې لږ ټاپ ډاون انالیسز وکړو او د هغې په بنیاد باندې لږ پراګنوسټیکیشنز وکړو. صحیح ده جاني؟ او د دې سره سره به کوشش کوو چې څه لږې ډېرې خبرې په سایکالوجي باندې وشي، یعنی د ټریډینګ سایکالوجي باندې، او د هغې سره سره څه لږ ډېر بحث به کوو په جرنلینګ باندې. صحیح شوله جاني؟ ښه، که دې چارټ ته فی الحال ته وګورې نو داسې نیمکونې غوندې کې چارټ درته ښکارېږي. یو څو کینډلز دي پکې ده. صحیح شوله جاني؟ دا د جون میاشتې دپاره د ناسداق فیوچرز دي، فیوچرز کنټراکټس. صحیح ده جاني؟ اوس که په دې کنډیشنز کې ته لږ وګورې نو تا ته به اندازه ولګي چې مارکیټ سیل سایډ لیکویډیټي اغستې ده. دس از یور سیل سایډ لیکویډیټي. منتلی چارټ دی. صحیح شوله جاني؟ د هغې نه بعد ویک ډو د ډیمیج، ښه کافي ډیمیج یې کړی دی. د هغې نه بعد مارکیټ بولش شوی دی. صحیح ده؟ لاست بیرش کینډل چې کله د دې نه ابو کلوزینګ مونږ ته میلاو شي، دس از یور آرډر بلاک. صحیح ده؟ دس از یور آرډر بلاک. زه کوشش کوم چې دا ایکسټینډ کم د فیوچر پرایسز دپاره، ځکه زه به لوور ټایم فریم ته ځم. دا دې ته سره بولیش آرډر بلاک د کم ټایم فریم دی جان؟ منتلی ټایم فریم بولیش آرډر بلاک، او د دې کلر به زه کیدمه داسې شانې. صحیح ده؟ مارکیټ ډاون سایډ راغلی دی بولیش آرډر بلاک ته، او د هغې نه بعد باډیز کلوزینګ چې کوم دی، د باډي کلوزینګ، باډي نو دواړه باډیز مې ځکه ووي، د باډیز کلوزینګ ښه صحیح ځای کې شوی دی. ویک ټو د ډیمیج په لوړ ټایم فریم کې د دې پته ولګي چې دا ډیمیج کم کم ځای پورې شوی دی. صحیح شوله؟ تاسو ته اندازه هم لګېدلې ده چې ټرمپ ټیرف وار، یعنی په نورو ملکونو باندې چې کم ټیرفس لګوي. صحیح شوله؟ ټیرفس مطلب ټیکس، خو په ټیکس او په ټیرف کې لږ غوندې کې فرق دی. صحیح شوله؟ چې کم سیزونه ستا ملک ته راځي د بهر ځینه، په هغې باندې یو خاص قسم ټیکس لګي چې هغې ته وایي ټیرفس. لکه په پاکستان کې د جاپان ګاډي میلاویږي. په پاکستان کې زیات تر چې کم مشینری ده هغه د فارن یوز کیږي، زیات تر کمپنیانې د فارن دي. نو هغه کمپنیز پاکستان ته یو سپیسیفک ټیکس ورکوي، سیلز ټیکس هم ورکوي او ګورنمنټ ته هم ټیکس ورکوي. صحیح شوله؟ د ګورنمنټ ته چې کوم ټیکس میلاویږي دغې ته موږ وایو ټیرفس. نو اوس د چاینا او د امریکا چې کوم تعلقات دي، نو په هغه تعلقاتو کې امریکا دا خبره کوي چې زه په خساره کې یم، یعنی په چین سره چې کوم تعلقات دي زما د تجارت حوالې سره، په هغې کې زه په خساره کې یم، ما د چین نه خرز نه ده موندلې. نو داسې چل به وکړمه چې ټول خلق امریکا ته خپل پروډکټس وړي او هلته خرڅېږي او ښه منافع ورته کېږي، ځکه چې د امریکا ډالر غټ دی. که زه یو مثال واخلم جاني، دا ټرمپ د وینا په دې بنیاد باندې درست کوي. دلته یو برګر په 100 روپۍ دی، سمپل برګر مثال اخلمه، راوند اباوټ په 300-400 روپۍ دی، او په امریکا کې هغه برګر ته په څو میلاویږي؟ $5 $6. نو که په پاکستانو کې حساب کوي چې 318 تقریبا 2000 روپو لی سر رسی. که په پاکستان کې یو کس ځان لا د سټینګ بوتلز کی یا د کیپسټن ډبي سیګرټ راخلی
یا دغه شانی بل څه د ګاډي د پاره سیشې راخلي هغه ورته ارزان پریوزي ایز کمپیر ټو امریکا. که په امریکا کې سیم کس دغه سیز اخلي یعنی کاسټ آف لیوینګ الته ډیر زیات مشکل دی. که په پاکستان کې یو کس په 10,000 روپۍ گزاره کوي نو الته کم از کم په 3,000 ډالر باندې گزاره کیږي او 3-4 نو 12 लाख روپۍ راځي. صحیح شوله. الته ټیکسونه ډیر زیات دي په هر سیز باندې ټیکس دی په هر سیز باندې. اوس چې فارن ملکونه یعنی چاینا شو انډیا شوله یا دغه شانی استرالیا نیوزیلینډ وات ایور اټ می بی کینیډا دا چې کم د امریکا سره ټریډ کوي سامان په خرڅي نو ټرمپ ولګید په هغه باندې ټیکس ولګاو چې څوک زما په ملک کې سامان خرڅي په هغه باندې به 10% ټیکس 20% ټیکس یعنی یو سیز په 100 روپۍ باندې ملاویږي چې 10% ټیکس په ولګي هغه په 110 روپۍ به ملاویږي چې په 100 ډالر ملاویږي د 10% ټیرف نه بعد هغه په 110 ډالر ملاویږي. نو ته سوچ وکم چې په چاینا باندې 100% ټیکس ولګي 145% ټیکس ولګي 200% ټیکس ولګي هغه سیز بس انجام راوځي کنه او چاینا هم قلاریږي نه چاینا هم نه قلاریږي. د چاینا چې کم پروډکټس دي یعنی امریکا د چاینا سره هم تعلقات شته بعضی سیزونه داسې دي چې هغه د چاینا راغواړي د امریکا نه په هغې باندې هم ټیکسز ولګول. خو ایز ا هول د خبرې خلاصه ده چې امریکا د چین نه زیات سامان اخلي ایز کمپیر ټو څومره چې چین د امریکا نه اخلي نو په خساره کې امریکا راځي اورال. نو دې د وجې نه ټرمپ ټیرفس ولګول او د هغه ټیرفس بنیادی خبرې چې کوم وی تاسو به کتلی په دې خبرونو کې یو څه کې بل څه کې مخې ته راځي بس تاسو ټرمپ نن سبا چې کوم اکثر خلک وینا هم کوي چې دا د ټرمپ مارکیټ دی ټرمپ مارکیټ ځکه داسې مومنټ راځي مارکیټ کې چې ستا سوچ دی جیو پولیټیکل ټینشن صحیح ده جانی. انیویز د چاینا چې کوم کمپنیز دي یو ایس ټیک یعنی ناسداق په دې کې مونږ سره زیات کمپنیز چې کوم دي نو هغه کار کوي د کمیونیکیشنز ټیکنالوجي یا اورال ټیکنالوجي به زه ووایم صحیح ده. دغه ټاپ 100 کمپنیز زیات تر کار کوي په ټیکنالوجي کې او په ټیکنالوجي کې چاینا هم وروستو نه دی. د چاینا ډیر سامان امریکا ته هم ټرانسفر کیږي ایکسپورټ کیږي صحیح شوله. نو په کمپنیز باندې امپیکټ پریوزي صحیح ده جانی او هغه امپیکټ څنګه پریوزي تا په تیرو ورځو کې ول د په پریویس منت کې چې مارکیټ نزدق ډاون راغلی 16,457.75 پوینټس ته راغورځېدلی و د کم علاقو نه 22,578 564 دغه علاقې نه ځکه دا فروری ده او په دې وختونو کې یو ایس پریزیډنټ یعنی ډونالډ ټرمپ هغه صدارت سنبال کړی و صحیح ده. هغې نه بعد نصدق بیرش ټول خلق د هغه په فیور کې او په سټارټینګ کې خو بات کې نه و بیا ځکه هغه وینا دا کوله چې میک امریکا ګریټ اگین خو د وخت تېرېدلو سره پته ولګېدله د هغه چې کوم پالیسیز وو هغه د فیډرل ګورنمنټ د فیډ منسټر او دغه شانی د انټرست ریټ خلاف خبرې کولې سلیونتوب یې راغستی دی داسې خبرې کوي چې نه یې سر معلومي او نه یې کونه معلوموي صحیح ده جاني. انیویز ټرمپ لیونی سړی دی خپل کار به کوي خو دا یو اسپیکټ و فنډامنټل اسپیکټ د مارکیټ دپاره. مارکیټ په دې کیس کې سیل سایډ لیکویډیټي واغستله او د سیل سایډ لیکویډیټي اغستلو نه بعد آل دی وی اپورډ دا مونږ سره ښکاریږي فیر ویلیو ګیپ او مارکیټ د دې نه ابو روان دی. د مارکیټ په کلوزینګ کې پاتې دي 15 ورځې او 3 غنټې 15 ورځې او 3 غنټې پاتې دي د مارکیټ
د دې منتلی کینډل په کلوزینګ کې کچرتا د منتلی کینډل د دې ایریاز نه ابو کلوزینګ راکړي د دې ایریا نه it will become our balance price range. Closing above this will result in a BPR balance price range. यानी यो फेयर वैल्यू गैप ता मखामख बल फेयर वैल्यू गैप एस्टिमेटली जोड़ी दो वाला दे एस्टिमेटली उस चिकल दा द दीना एबव क्लोजिंग राकी स्ता माइंड की दा खबर रागलम چې مونږ له خو پکار دی انورس فیر ویلیو گیپ یعنی آی اف وی جی بٹ زه غواړم چې مونږ ته بی پی آر کریټ شي بیلنس پرایس رینج صحیح ده جاني وس زما غوښتلو کې او نه غوښتلو کې هغه جدا معامله ده خو زما یو پراګنوسټیکیشن دا دی چې مونږ ته د یو بیلنس پرایس رینج پرووایډ کړی شي په منتلی چارت باندې څنګه چې دا حالات روان دي حالات نارمل کېدلو طرف ته روان دي نو سټاکس بولش all time high next DOL یعنی next draw on liquidity چې کوم د higher time frame دا buy side liquidity صحیح ده جی next draw on liquidity صحیح شول جی دغه شانی د دې سره سره دا چې کوم فیر ویلیو گیپ ښکاریږي که د دې ته کنسیکوینټ انکروچمنٹ وګوري it will be like this یعنی د اپ سایډ چې کوم پورشن ښکاریږي that's premium zone of the fair value gap and this is discount one نو ځکه دا ډسکاونټ او د پریمیم د یو بل نه جدا کما like this premium FVG and دا چې کوم علاقې دي د دې ضرورت اوس پاتې نه شو دا چې کوم علاقې دي ډسکاونټ FVG د دې دا صحیح شوله discount صحیح ده جانی ها د دې نه closing above will result in a BPR initially تاسو د پاره inverse fair value gap ورته فی الحال وایم ځکه بعد کې به تنګېږي راتنګېږي نه زه ایکسپلین کوم چې زه دې ته ولې بی پی آر ویل غواړم را روان وخت لپاره ښه جاني مارکیټ بای سایډ طرف ته روان دی او زه دا خبره کوم چې زما نیکسټ ډرا آن لیکویډیټي بای سایډ لیکویډیټي ده which is all times high seasonal tendencies د دې حوالې سره سوي seasonal tendencies یعنی د کال په مختلف وختونو کې مختلف قسم قیمتونه زموږ مخې له راځي او دا خبره د ډیرو کلونو نه ثابته شوې ده دا خبره بالکل د کاڼي کرښه نه ده خو کافي ګزاره پې کېږي لکه که ستا مخکې ته زه اوپن کم ایمینی نزدق 100 فیوچرز سیزنالټي یعنی سیزنل ټنډنسي نو تا ته به اندازه ولګي چې مارکیټ په جنوري فروری مارچ علاقو سره بیرش وي عموما جنوري فروری مارچ علاقو سره عموما دی بیرش وي بیا دغه شانې په مارچ کې اپریل کې مارچ اپریل مای بولش سایډ ته لږ مومنټ مونږ سیوا ایکسپیکټ کوو صحیح ده جانی
بای سایډ ته. دا خبره ما په څه بنیاد باندې وکړله؟ د دې چارت په بنیاد باندې چې کم سیزنل ټینډنسیز مونږ ویلي وو چې دا به مونږ استعمالو د هایر ټایم فریم دپاره، نو هغې د استعمالولو دا وخت دی چې کله ته منتلی چارت اوپن کې یا ویکلی چارت اوپن کې د هغې په بنیاد باندې بیا خپلې فیصلې اخلي. صحیح ده جاني؟ ښه، زه که لږ ورکوټي ټایم فریم ته لاړ شم، یعنی د دې نه ورکوټي ټایم فریم ته، نو هغه به وي ویکلی ټایم فریم. اوس په ویکلی ټایم فریم کې مونږ ته ډېر څه میلاویږي ایز کمپیر ټو منتلی ټایم فریم، ځکه په منتلی کې یو څو کینډلز وو او معامله دومره صفا نه وه. ښه جي، اوس که ته لږ وګورې دلته دیټس یور بای سایډ لیکویډیټي یعنی ټارګیټ لاست بیریش کینډل د دې نه ابو کلوزینګ شوی دی. زه دا اول نه غواړم، دا سایز کې ورکوټی دی، دا سایز کې ورکوټی دی ایز کمپیر ټو دس ون، دا ښه دی. سو دس ون از یور weekly bullish order block. bullish order block کم یو دی جانی؟ weekly. صحیح شوله؟ د منتلی order block سره دا الاین کیږي هم، نو دا یو های پروبابیلیټي order block زمونږ دپاره کیدلی شي، او دا ویلټ شوی کله دی چې کله د دې نه ابو کلوزینګ وشو، کلوزینګ وشو دا order block شو، په ده باندې نوم ولګي د order block، واپسې کې ریټریسمنټ د علاقې ته. صحیح ده؟ که ته دا order block کلی بیا هم ټیک راغلی دی، خو صحیح معنو کې الګوریدمکلی ټیک دا یو دی. صحیح ده جی؟ مارکیټ د هغې نه بعد بای سایډ طرف ته روان دی. نیکسٹ ډرا ان لیکویډیټي زمونږ انیشیلی دا وه، او چونکې دا به ثابته شي د لوور ټایم فریم نه. صحیح ده جاني؟ دا هغه فیر ویلیو ګیپ دی چې کوم په غټ ټایم فریم باندې ته ښکارېدو. اوس که زه لږ ویکلی ټایم فریم طرف ته سوري ډیلی ټایم فریم طرف ته لاړ شم، نو دا ته به ډېر څه کولاو شي، ډېر څه اندازه به درته ولګي. مارکیټ سیل سایډ لیکویډیټي واخیستله انیشیلی، دیټس یور سیل سایډ لیکویډیټي. هغې نه بعد مارکیټ ریجیکشن، دا مارکیټ چې دی علاقې ته کوم راغلی دی دس ون رایټ دس ون، دا د ویکلی ټایم فریم یا د منتلی ټایم فریم چې کم ثابت سوینګ کو ته د هغې 50% دی، دا د هغې 50% دی رایټ دس ون. او د دې علاقې سره په چاپیرچل کې په چم گاونډ کې مونږ سره بریکر بلاک هم موجود و. 50% of the range. صحیح ده جاني؟ د هغې نه بعد مارکیټ ریجیکشن خوړلی دی اپ سایډ ته، په پسې کې اپ سایډ ته بیا لږ ډاون سایډ ته مومنټ مارکیټ کړی دی، ځکه چې د دې مومنټ اپ سایډ مومنټ نه مخکې مارکیټ ډاون سایډ راغلی دی، اوپن لو های اینډ کلوز، نو دا اول نه راغلی دی، او د دې علاقې نه یعنی د دې ریجیکشن بلاک نه، ناو دس از یور ریجیکشن بلاک، د دې ریجیکشن بلاک نه واپس شوی دی. صحیح دی جاني؟ this is your rejection block. market again upside ته تللی دی، this is your mitigation block because a failure swing or order block. order block ورته هم ویلی شي، essentially mitigation block, specifically this down close candle, this one. صحیح دی جاني؟ د هغې نه بعد مارکیټ ډاون سایډ ته راغلی دی، اگین دی علاقو ته راغلی دی. صحیح ده جی؟ اوس په دې علاقو کې څه دي هغه پته به تاته ولګي د H4 ټایم فریم نه، د 4 اور ټایم فریم نه، چې دلته څه شوي دي په دې ایریاز کې. اگین مارکیټ گیپ اپ اوپننګ کړی دی، پریمیم اوپننګ، ډسکاؤنٹ اوپننګ، ډسکاؤنٹ اوپننګ،
پریمیم اوپننګ ډسکاونټ اوپننګ والیوم امبیلنسز دا والیوم امبیلنس دی د معمولی غوندې کې ټیپ شوی دی دس ون صحیح ده لږ په لوور ټایم فریم باندې دا ښه کمپلیټلی ایکسټینډ کولو کوشش کوو راځه چې اوس وګورو دا خبرې په 4 اور ټایم فریم باندې چې په 4 اور باندې مونږ ته څه شو کیږي اسنشلی دا هغه خبرې دي چې کومې ته وکړلې صحیح ده ښه د هغې نه مخکې چې مونږ 4 اور ټایم فریم ته لاړ شو یو معمولي غوندې کې کار کول دي په ډیلی ټایم فریم باندې که انټرنیټ لږ لاس راکه د پاکستان انټرنیټ بیا کلیوال انټرنیټ خدای زما دې توبه صحیح ده جانی this is your fair value gap that's your fair value gap اوس دا ماته ولې یاد شو دا لیکچر زما دویم ځل دی چې زه ریکارډ کوم اول ځل ما دا سیم لیکچر ریکارډ کو خو څه د ټیکنیکل وجې نه دا لیکچر فیل شو او هغه ټیکنیکل وجه دا وه چې په لاست کې ما د ټریډینګ سایکالوجي خبره کوله او لږ موټیویشن مې پرووایډ کو نو هغې د وجې نه زما سره لاس لګېدلی دی د سرکټ سره کوم چې ایکسټینشن دی زما خوا کې دی داسې نو هغې سره مې لاس ولګېده او ثابت ریکارډینګ یعنی ډایرکټ چې کوم دا میک بک دی میک بک نه آی میک دا بند شو چې بند شو نو زه ریکارډینګ په دغه باندې کومه دی پلیئر باندې کومه کویک ټایم پلیئر نو په هغې کې بیا دوباره چانس نه میلاوېده ماته ما کافي سرچ وکړه چې زه ریکور کړم خو ریکور نه شوم حالانکې ما پکې ډېر څه استعمال کړل لکه دا یار دوست نه مې کار واغسته د دونه مې کار واغسته خو څه خوند یې رانه که جاني نو دوباره کېناستلم او دا تقریبا ټایم دی د شپې تقریبا 12 بجې دي د شپې کار خو کول دي جاني یا نن کول دي یا سار کول دي خو کار خو ایستل دي که نه انیویز هغې کې ستاسو قسمت نه نو کوشش کوم چې هغه شانې خبرې دوباره وشي او دا پوینټ ما ته د هغې نه یاد شو ځکه چې وختي ما دا یو ځل ویلی و نیکسټ پاسبل ډران لیکویډیټي دا ایریا ده زمونږ essentially چې کوم نږدې علاقه ده fair value gap minor buy side liquidity دا fair value gap د دینه مارکیټ above closing راکو او بیا واپس کې روان شو وختي چې ما کوم ټایم لیکچر ریکارډ کوم نو هغه ټایم مارکیټ دی علاقو کې ټریډ کیدم دغه د آی اف جی علاقه کې صحیح ده جانی او موږ دا خبره کوله چې دا انورس فیر ویلیو ګیپ دی او دله پکار دا دی چې دی داسې کار وکړي دی مارکیټ اپ سایډ ته پوش کی انیویز جو ہوا سو ہوا خوش رکھے خدا اس کو ها جانی مارکیټ سیل سایډ لیکویډیټي اغستی په دې چارت کې چې کوم ښکاري کې مونږ ته فیوچرز جون کنټراکټس مارکیټ ډاون سایډ ته اگین swing high swing low swing high that's your mitigation block مارکیټ د دې mitigation block علاقه جاتو ته واپسې کې راغلی دی that's your mitigation block صحیح دی جی او د هغې نه بعد مارکیټ اپ سایډ ته تللی اوس دا خبره ما کړې وه چې دا فیر ویلیو ګیپ سوري liquidity void new week opening gap new day opening gap دا چې کوم specific gap دی 22 اپریل 23 اپریل new day opening gap دا ولې نه دی فیل شوی د دې مونږ ریزن پیش کړی په ټاپ ډاون انالیسس ویډیو کې صحیح دی جانی او په هغه ټایم کې مونږ ډرا ان لیکویډیټي اغستې وه انیشیل ډرا ان لیکویډیټي رایټ دیس ون مونږ دا خبره کوله که ته هغه لیکچر دوباره وګوري
زمون وینا دا وه چې زمون انیشیل ډرا ان لیکویډیټي دا کېدللی شي د هغې نه بعد بیا نور به راځو خو اولنی ټارګټ زمونږ دې علاقو سره کېږي او هغه ټایم موقع مناسبت سره راوند اباؤټ مارکیټ دې علاقو کې ټریډ کېده که په دې ځایونو کې ټریډ کېدو صحیح ده جاني انیویز مارکیټ د میټیګیشن بلاک نه ابو لاړو چې کوم مارکیټ دوباره اوپن شو گیپ اپ اوپننګ پریمیم اوپننګ معمولی غوندګي دی علاقې ته راغلی دی اینڈ اگین بای سایډ لیکویډیټي ډیلیور کول یې سٹارټ کړي دي to the fair value gap along with this and buy side again consolidation expansion again consolidation expansion again consolidation expansion صحیح ده جانی next possibility دا علاقه دا غین بعد write this one صحیح ده جی اوکے که په ارلی ټایم فریم باندې وګوري دا خبري صحیح شوله غالبا دا ځایونه ما لږ ډېر ایکسپلین کړي وو په ټاپ ډاون انالیسس کې چې دلته څه څه شوي دي صحیح ده جاني اوس که دا خبرې مونږ په ارلی ټایم فریم باندې وګورو نو دا پکچر به لږ نور هم مونږ ته کلیر شي صحیح ده جی ښه رایټ ناو اوس ته ګوري د هغه پریمیم فیر ویلیو گیپ نه مارکیټ ابو کلوزینګ کړی دی نو نیډ ټو فل آل دس فیر ویلیو گیپ نو نیډ ضرورت هم نشته جانی چې د ثابت فیر ویلیو گیپ فیل کړلی شي وی آر strongly bullish and this is the 50% او closing above market upside تا minor buy side liquidity واغستله again next internal range liquidity fair value gap and again the fair value gap نه بعد market دوه خپل یو دوه پردای او منډه کا buy side طرف ته that's your fair value gap again consolidation sell side liquidity equal lows اگر ټول مارکیټ واغستل د چې کوم لوز ښکارېږي هغې نه بعد ډاون سایډ یعنی لوز اغستل او د هغې نه بعد هایز ریلیټیو ایکول هایز هغه مارکیټ واغستل صحیح ده جاني اوس په دې درمیان کې به تا ته اندازه کېږي چې ما نسیسونه مس کېږي یعنی کله نه کله تا ته لږه خپل کمزورتیاګانې درته ښکارېږي که زه په نورو لفظونو کې ووایم چې ټریډینګ سایکالوجي یا سایکالوجي یا سایکو ورته وایي څه نوم چې ورته وایي جاني هغه ورته ووایم ټریډینګ سایکالوجي جاني دا خبره واوره چې یو څو مسټیکس دي هغه ته کوي زه ستا هغه مسټیکس را مخې ته کوم او بیا په هغې باندې بحث کوو د هغې دپاره یو سلوشن ګورو ستا په زړه کې چې کومه د ټولو نه غټه او اولنۍ یره ده هغه یره ده fear of missing move ستا دا خیال دی چې دا ټوله دنیا چې کوم خلق دی دا ټریډران دي دا ډېر تکړه خلق دی او د دې ټولو نلایقه ځایمه او کله نا کله دا سوچ الټه شي ځان درته هیرو ښکاري او باقي درته ټول د ګلپور زامن ښکاري جاني په تا کې دننه درې قسم پرسنالټیز دي یو ستا چې کوم پرسنالټي ده هغه د ټریډر ده چې هغه فوکس کوي په منی منیجمنٹ باندې په ریسک منیجمنٹ باندې دویم نمبر چې کوم پرسنالټي ده پتا کې هغه دا د یو انالیسټ چې هغه کافي تجزیه وکړي ښه زبردست انالیسس وکړي د هغې نه بعد بیا راځي د ټریډر سره میلاو شي پراپر ریسک منیجمنٹ سره کار کوي
صحیح شوله جاني پراپر ریسک مینجمنټ سره. او دریم نمبر چې کوم دی هغه لکه خطرناک دی، هغه دی ګیمبلر. کله نا کله او د دې ګیمبلر د اثر تا باندې کیږي د سوشل میډیا نه، د یار دوست نه، تر خلکو نه خبرې اوري چې لکه پلان کې خو $100 اکاونټ 10,000 ته ورسو، $30,000 30 लाख ته ورسول، یا لکه $30 $5,000 ته ورسول. جاني طالب یې چل کیږي ته وایي زه خو د چا نه کمزوری نه یم، او تا کې پراپرټیز راچوت شي د یو خطرناک پرسنالټي والا چې هغې ته مونږ ګیمبلر وایو. بیا ایسته هم نه ګوري، نه خپل سیټ اپ ته ګوري، ایسته هم نه ګوري، خو ډایرکټ ټوپکای وردانګي مارکیټ ته وردانګي. کوشش کوه چې دغه کس دریم کس ته نشي. دا به د ټایم سره سره ستا به ایکسپیرینس کیږي، او ایکسپیرینس به ځکه کیږي چې په دې مارکیټ کې ته د هر یو مسټیک، ته چې کومه مسټیک کوي که نه جاني، د هغې ته چې کومه ازاله کوي هغه په ډالرو کې کوي، پاکستانو کې هم نه. یو مسټیک خو بعضې ګلپوران پکې داسې دي چې د هغه مسټیک نه هم خپل لرننګ بیا نه کوي. لکه تا یو غلطي وکړله او په هغه غلطۍ کې ستا $100 سټاپ لاس ولګېده، $1,000 اکاونټ دې واش کړه، $500 اکاونټ دې واش کړه، $50,000 اکاونټ دې بریچ کړه، $25,000 اکاونټ دې بریچ کړه، خو تا خپله غلطي معلومه نه کړله، نو بیا خو ته بیوقوفه یې جاني، بیا خو دا کار نه شو. ته په ایمان ووایه تر اوسه پورې چې تا کم سټاپ لاس هټ شوی دی، ستا کم اکاونټ واش شوی دی، تا بیا بعد کې ځان سره سوچ کړی ده چې دا ما سچل وکړه، آینده به زه دا کار نه کومه. نه، دا کار ته نه کوي. چې دا کار نه کوي انجام به خو ډېر غلط راوځي، بیا ډېر غلط انجام به ستا راوځي. ایټ د اینډ ته به دا خبره کوي چې دا سیز کار نه کوي، دا سکیم دی، دا چل دی، دا چل دی. صحیح شوله؟ لږ کار، کوالټي والا کار. انیویز، فیر آف میسنګ مووز. یو ځای نه ته ټریډ نه اخیستې، ټک شي بل ملګري ته د سکرین شاټ راولېږي چې څنګه پروفیټ مې جنریټ کړ، او پتا کې دغه ټایم دا ګیمبلر راویښ شي چې کس خو پروفیټ وکړ، زما دپاره خو څه سیټ اپ نه دی جوړ شوی، زه په سمپلی اډر بلاک باندې ټریډ کوم، دلته خو اډر بلاک ته مارکیټ راغلی نه دی، هلکه دی خو رانه مخکې شو، پلان کې داسې چلو شو، د ایکویټي جوړه کړله، سار به دی بنګله واخلي، ځمکه به واخلي، دغه شان مختلف قسم سوچونه ستا ماینډ ته راځي. د څه د وجې نه چې تا نه صرف یو موو مس شي چې دی خو ما نه مخکې شو. جاني دا ریس نه دی د چا سره، ستا ریس د هېڅ چا سره هم نه دی، ستا د مقابلې هم څوک نشته. ون اینډ اونلی پیس ستا د خپل ځان سره مقابله ده، ستا د ټریډر، د انالیست او د ګیمبلر مقابله ده، ستا دننه هغه مقابلې باندې فوکس وکړه چې تا باندې ګیمبلر حاوي نشي. سیټ اپ مثال دی یو بس دی، او ته ولاړ په بس سټینډ باندې چارټ ته ګوري، یو ټریډ مس شي بل به میلاو شي، بل ټریډ مس شي بل به میلاو شي، خو چې کوم ټریډ مس شي او تا هغې پسې منډې وهي، نو ایټ د اینډ انجام به د ډېر غلط راوځي که نه جاني، انجام به د ډېر غلط راوځي. کله هم تا نه یو سیټ اپ مس شي، اګنور، صحیح خبره ده، اګنور که جاني، بس زما د سیټ اپ رولز به تا کې اله راځي، ډسپلن به اله کریټ کیږي په تا کې چې ته په دې خبرو باندې فوکس نه کوې، بیا خو کار ونه شو. صحیح شوله؟ بل چا سره خپل سره سیز ډسکس کوم ما، صحیح ده جاني، د دې نه یریږم چې ما نه یو سیټ اپ مس شو، نه مارکیټ ختمیږي او نه ته مرې یو څو ورځو کې، چې نه مارکیټ ختمیږي او نه ته مرې، نو سار به ټریډ والو که نه، بل ورځ به واخلو. نو ټریډ از بیټر دین ا لوزینګ ټریډ. غلط ټریډ مه کوه جان، سره ټریډ کوه، چې غلط ټریډ کوي جو مه کوه که نه، صفا خبره دې ته وي. صحیح شوله؟ کله نا کله ته ټریډ اخلي خو په تا کې یره راځي، fear of losing، او دا پکار هم ده، تا کې به یره یي، چې تا کې یره نه راځي نو بیا خو مسله ورانه شوله،
بیا خو به ته بار بار اکاونټونه واش کوي، بیا به کله یو ته وایي 10 راکړه، کله بل ته به وایي 20 راکړه. سیسټم ګډوډ شو جاني. په ټریډینګ کې نقصان شته، په ټریډینګ کې نقصان شته. سټاپ لاس به هټ کیږي، ستا اکاونټ به هم بریچ کیږي، ستا اکویټي به هم زیرو کیږي. انټل اینڈ انلیس دا بس تا خپل یو ایکسپیرینس په مارکیټ کې بیا وشي چې مال په دې ټایم کې ټریډ پکار دی، په دې ټایم کې ټریډ نه دی پکار. ایٹ د اینډ تا ته به اندازه ولګي چې یو فیر ویلیو ګیپ زما د زندګۍ چینج کولو لپاره کافي و. ما ولې یو څه پسې بل څه پسې شایني سرفیسز پسې مې منډې وهلې، یو وای دا ماډل دی، بل وای دا ماډل دی، څوک مې هم نه دی پرېښودی. د هر چا ماډل مې زده کړي دي، د ایجوکیشن او د انفارمیشن مازغه مې ډک دي، کتابونه مې ډک کړي دي، نوټ بکس مې ډک کړي دي، خو بیا هم زما سټاپ لاس لګي. یس داسې چل به کیږي. لیک آف پریکټس، لیک آف ډسپلن، ته ځان باندې کنټرول نشي کولی. او څه نه وایم، صحیح ده جاني. نو لوزینګ سټریک به تا باندې راځي. یو ټریډ دی واغس سټاپ لاس هټ شو، بل ټریډ دی واغس دوباره سټاپ لاس هټ، یا پاکه خدای لکه بل ټریډ مې واغس دوباره سټاپ لاس هټ شو. په مخه سټاپ لاسونه هټ کیږي، سایډ ته شه جاني، لږ ریسټ وکړه، لږ غوندې آرام تاله پکار دی دې ټایم سره. صحیح ده جاني. بله خبره پتا کې لږ ونې تادی ده، امپیشنس. امپیشنس بټوین ټو سیټ اپس. تا به کتلی امپیشن سپیلنګ که غلطی نو ما ته منظور دی. بې صبري ورته وي، صبر نه کول، سړه نه خوړل. صحیح ده. دا یو دا کوم پوینټونه لیکم که نه جاني، دا میجر مسلې دي او دا هر انسان ته وي، خو د وخت تېرېدلو سره سره دا بیا کور شي. صحیح شوله. په دې باندې به لږ کار کوي. او کار څه دی؟ سلوشن څه دی؟ کنټرول، ځان باندې کنټرول. امپیشنس بټوین سیټ اپ ټو سیټ اپس. کله نه کله تر سوچ کوي که نه چې مارکیټ کې فار ایگزامپل زه بای اخلم یا سیل اخلم، ستا خیال دا دی چې زه د دې علاقې د دې انورجن فیر ویلیو ګیپ نه یا آی ایف یو نه زه باینګ کوم او مارکیټ دلته راشي، ته په دې ځای کې باینګ وکړي، دلته باینګ وکړي. ته خیال دی چې کیدای شي دې ښکته لاړ نه شي، نور بیا مارکیټ لږ ښکته راشي نور باینګ وکړي، لږ نور ښکته لاړ شي نور باینګ وکړي، نور ښکته لاړ شي باینګ نور وکړي. الکه دا خو د دې نه بلو کلوز شو. اوهو سیسټم زما خراب شو او ټریډونه د ټول په لاس کې روان، ځکه مارکیټ ډاون سایډ روان دی. مارکیټ ډاون سایډ روان دی، ستا ټول ټریډونه نیګیټیو دي. نو څه به کوې ته؟ او تا دا خبره معلومه شوله چې مارکیټ خو د دې نه بلو کلوزینګ راکړ، یا که یو عام کس هغه وایي اوهو بریک آوټ یې وکړه ډاون سایډ ته. صحیح شوله. نو ته به خپل ټریډونه په نقصان کې بندوي، یا چې کوم ته بای اخلي سټاپ لاس به د دې لاندې لګوي. او د دې خبرې تا ته بار بار مونږ ذکر کوو چې مارکیټ اولډ لوز او اولډ هایز ایکول لوز ایکول هایز دا خو سره پرېږدي نه، دیټس ا میګنیټک لیکویډیټي. دا خو اخلي، د هغې نه بعد به مونږ د ټریډ آیډیا جنریټ کوو چې کله داسې کار وشي. یو سایډ لیکویډیټي مارکیټ واخلي، د بل سایډ ته به ورسره مونږ سواره شو، او لیکویډیټي به مارکیټ د بل سایډ واخلي، موږ خپل پرافیټ جنریټ کړو، سایډ ته به شو. مونږ له دا څیز نه دی پکار او چرته هم نه دی پکار چې ته د مارکیټ ګورو جوړ شي، چې هر یو کینډل پته درته لګي چې اوس په مارکیټ دا کار کوي، دا کینډل به دلته اوپن کیږي، دلته به کلوز کیږي، دا کینډل زما مرضی باندې کلوز نه شو، دا زما مسټیک دی. نه هلکه ستا پیسو سره کار دی جان، ستا سیټ اپ سره کار دی، ستا د هر یو کینډل سره کار نشته. ته ولې ګل پور کیږي؟ د هر یو کینډل غم تا سره دی، د هر یو پیر غم تا سره دی. او ستا انالیسز کله په جی بی پی کې لګیای، کله په یورو کې لګیای، کله په ګولډ کې لګیای، کله په ای یو ډي جے پی وائی کې لګیای، کله په یو ایس ډي سی ایچ ایف کې لګیای، کله په یو ایس ډي جے پی. لکه دا سی چل دی 28 پیرز دی په مخ را نیسل دي.
न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाल सनम. یو دوه پیرزونی سه کلوزلی کوریلیټډ، پاغې باندې نظر ساته، پاغې کې کار کوه. اخوا دې خوا ډېر بټکاوېږه ما. صحیح ده جاني. امپیشنس بټوین ټو سیټ اپس، ته وایي مارکیټ ډاون سایډ ته راځي دې علاقې ته، او زه به د دې ځای نه باینګ کومه. خو چې مارکیټ دلته راشي ته څه وکړې؟ بای واخلې. یا دلته راشي ته بای واخلې، سټاپ لاس سره هټ کړي، بیا ته بل بای نشي اغستلی، یریږي. ښه چانس درته میلاو شي خو یریږي. یا یو کس دی هغه بای ټریډ واغسته د دې علاقو نه، او سټاپ لاس یې د فیر ویلیو ګیپ آی ایف وي جي بلو کې ایښوده، د دې نه لاندې کېښود فیر سټاپ لاس. صحیح ده. مارکیټ ډاون سایډ ته نه راځي، یس نه راځي، یس بیکاز آف دس انورژن. ضرورت نشته ډاون سایډ راتللو دپاره، ځکه چې کوم فیر ویلیو ګیپ هغه خپل کار الټه کړی دی. وسه هغه اوس کار کوي د انورژن د اپوزیټ سایډ دپاره کار کوي. نو لاندې که فیر ویلیو ګیپ نه که اسمان راشي نو هلته مارکیټ ځي نه جاني. صحیح شوله. انټل اینډ انلیس چې د ایکسټرنل رینج لیکویډیټي نه یې اخیستلي. ښه اوس په دې خبره باندې ته بای انټري واغستله په دې ځای کې، ستا ټي پي هټ شوله. فار ایگزامپل دې علاقو کې دلته ستا ټي پي لګېدلې وه، ټیک پروفیټ. مارکیټ نور هم بای سایډ ته روان دی، ستا د سیټ اپ ټایم نه دی. لکه دلته په دې انورژن کې دننه دا اډر بلاک سمپل لکه چې کوم کرسټل کلیر ښکارېږي، دا اډر بلاک مارکیټ سیل سایډ لیکویډیټي واغستلی، چینج ان د سټیټ اف ډیلیوري سی آی ایس ټي. سی آی ایس ډي څه ناشنا سیز نه دی، بالکل دغه اډر بلاک ته موږ سی آی ایس ډي وایو، بولش سی آی ایس ډي یعنی بولش اډر بلاک. د هغې نه بعد مارکیټ اپ سایډ ته او ستا ټي پي دا ده چې کله ستا ټي پي هټ شي په تا کې یو تکبر راشي، په تا کې یو ګمنډ در کې شروع شي، او د دې خبرې اندازه درته کېږي چې دا مارکیټ خو دی او که نه دی، خو دا زما د پلار دی. دته زه خبرې کوم په اشارو یې چلوم بس. صحیح ده جاني. مارکیټ وایي ټیک ده ته خو لکه دا مارکیټ ستاسو د پلار دی، خو ته اوس لکه څه نشم ویلی که نه جاني. تا بای انټري واغستله، ستا ټي پي هټ شوله، د هغې نه بعد ته هسې وچ په وچه بای انټري اخلي یا معمولي ونده کې ټریډ اخلي ځان دپاره. او په څه بنیاد اخلي؟ په دې بنیاد باندې اخلي چې مارکیټ خو الریډي ماله پرافټ را کړی دی، مارکیټ ماله الریډي پرافټ را کړی دی، اوس خو دې ماله نقصان را کولی نه شي. یا زما د ټریډ ټایم هم نه دی، ما ته سیټ اپ هم نه دی جوړ شوی، او زه بیا هم د بای دپاره انټر کېږم. لږ ونې پرافټ بولم سیټ ته به شم، نننی چې کوم ټارګیټ ما اچیف شوی دی نو کې زه به لږ ونې کار په سباني کې وکړم. نن زما ټارګیټ و 1% growth of the account، راځه چې 0.2% یا 0.5% پکې لږ نور گروث وکړم، سبانه ټارګیټ پر آسان شي. په دې چلونو کې او د بل سیټ اپ د ټایم راتلو نه مخکې انټر کېدل دا به تا نقصان طرف ته بوځي. سمپل دا ته نقصان را کوي او ښه تاوجن نقصان بل را کوي جاني. صحیح شوله. دغه شاني بل یو مسله ده چې تا په ځان باندې شک راځي، fear of not being enough good یا good enough. ته نورو خلقو ته وګوري په چاپیرچل کې، په خپل یارانو دوستانو کې، په خپل واتساپ ګروپ کې، او یو ملګری چې هغه په مخه ټریډ سیټ اپس را لیږي، بار بار یې ټي پی هټ کېږي، د هغه چېرته سټاپ لاس ته ونل ده. صحیح ده. سټاپ لاس خلق پټوي جاني. د دې خبرې په مطلب باندې به ته هله پوه شي چې وخت در باندې تیر وځي. fear of not being good enough. د خبرې مطلب دا شو چې تا د ځان څه کمتر ونې ښکاري چې هلکه زما خو دومره کار نه کېږي. نه، یو آر رانګ. غلط سوچ کوي، غلط کمپلیټلی غلط سوچ کوي جاني. زما دا خبره ځان سره ولیکه
دا خبره چې په مارکیټ کې ډیر نالج چې چا سره هم وي ډیر نالج او ان ارګنایزد پروت وي نو هغه د ډیر ټایم د پاره خپل ټریډ نشي هولډ کولی هغه د هر یو کینډل نه یریږي د هر یو کینډل نه یریږي په مارکیټ کې ایکوریسی میټر نه کوي کنسسټنسی میټر کوي زما هر یو ټریډ صحیح روان دی هر یو ټریډ زما ټیک روان دی زه چې ټریډ واخلم ډایرکټ په بټنو باندې ټق 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 ټي پي طرف ته رواني هر یو ټریډ چې کلم ستا ټي پي هټ کوي نو تا ته به ډېرې مسلې راځي ته معمولی ونې نقصان هم بیا نشي برداشت کولی چې معمولی ونې سټاپ لاس دې هټ شي نو زه درته دا خبره قسمیاً کوم چې نیکسټ سټیپ کې به ستا اکاونټ ډایرکټ واش کېږي دا خبره د هغه ملګرو دپاره د هغه کسانو دپاره چې هغه دا سوچ کوي چې زه ځان ته څوک یم زه کینګ یم کینګ صحیح شوله جاني ته کینګ یې خو ګزاره کوه صحیح ده جاني ښه تاله کنسسټنسی پکار ده تاله یو داسې ماډل پکار دی یو داسې ټایم پکار دی چې په هغه کې ته ټایم هغه ټایم کې ته ټریډ کوي په هغه ماډل باندې ټریډ کوي په هغه اډر بلاک باندې په هغه بریکر په هغه فیر ویلیو ګیپ باندې ټریډینګ کوي ته او تاله کم از کم یا به زه میکسیمم ویم جاني کم از کم خبره نه کومه میکسیمم د هغې پروفیټیبلټي فیکټر چې کوم وي هغې 50% 50% یعنی په 10 ټریډونو کې 15 ټریډونه ستا صحیح زي ټي پي هټ کوي او 15 ټریډونه ستا سټاپ لاس هټ کوي نو ته بیا هم کامیابی یو آر پروفیټیبل یو آر فکینګ پروفیټیبل ته پروفیټیبل په انډسټری کې جاني که چېرته تا سره 50% ایکوریسی 50% او ستا ریسک ټو ریوارډ ریشو 1:2 ته ثابت عمر په دې مارکیټ کې پروفیټیبل خو ستا مسله څه ده ستا مسله دا ده چې سټاپ لاس کله هم مارکیټ ته باندې اپوزیټ روان چې ترې سټاپ لاس لږ لرې کوي لږ لرې کوي دقه سوچ کوي چې مارکیټ به اوس ریورس شي اوس به ریورس شي اوس به ریورس شي او ټریډ ته شین ټریډ په قرآن لیدلی نو چې ستا مسله دا ده پرافیټ درنه برداشت کېږي نه 1000 2000 لاس ته مارکیټ رواني ستا ټریډ رواني هغه ته نه بندوي خو 10 15 20 50 ډالر کې تا بند کړي او بیا ځان ته وایي زه ټریډر یم ته ټریډر نه جاني ته یرندوکی تا کې یره ده یره ختمیږي څنګه سټاپ لاس لګوه لږ غټ سټاپ لاس لګوه ټریډ ورکوټ یې اخله یو ټریډ اخله اور لیوریج مزه د خپل اوقات نه غټ ټریډ ماخله خپل اوقات نه غټ ټریډ ماخله کوشش کوه چې داسې ټریډ ولې چې هغه ستا په اکویټي باندې سره اثر هم نه پرې باسي که هغه ته د نقصان کې لاړ شي او که پرافټ کې لاړ شي نو څه 0.2 0.4 0.5 اپ ټو 1% ستا اکویټي انکریز کیږي ورسره نو ستا لپاره ډېر نالج نه دی پکار ستا دپاره هر یو ماډل نه دی پکار او هر یو ماډل ستا دی هم نه هر یو ماډل ته نشي ټریډ کولی You can't be jack of all trades. دا ممکنه نه ده صحیح ده جاني او که نه ښه بله مسله ده راځي fear of losing streak چې لکه fear of losing streak د دې سیز یره تا باندې غالبه کیږي که زه ټریډ واخلم هغه ډایرکټ نقصان ته ځي 15 مرض مې ټریډونه کوم بار بار نقصان ته ځي که دا چل در جنې لږ ریسټ وکړه لږ سایډ ته شه خپل د مسټیکس لږ پرومیننټ که ځان ته واضحه که چې زما نه مسټیک میرمن کوسې په کم ځای کې کېږي ما نه مسټیک په کم ځای کې کېږي ولې کېږي څه وجه ده صحیح ده لږ سیز خپل جرنل کوه خپل ټریډ ته ګوره چې کم ټریډ ته اخلي صحیح ده د هغې هغه ټایم کې هم ځان سره ګوره
کوشش کوه چې ته ریکارډینګ کې د هر یو ټریډ ریکارډینګ کې که موبایل کې کوي بیا هم کوه که لیپټاپ یا پی سي باندې ټریډینګ ته کوي نو د هغې هم ریکارډینګ کوه او هغه ټایم کې سره خبرې هم کوه چې زه ټریډ په دې بنیاد باندې اخلم زما خیال دا دا چل به کېږي او که آینده ما ته داسې سیټ اپ میلاو شو زه به پې داسې سیم ټریډ اخلم او که نه اهمه خبره د ټوله نه دا ده نن خو مې په ټریډ واغستم خو سهار به داسې زه اخلم که نه نن مې ټریډ واغست په دې باندې او دا کامیاب شو سکسسفل شو زما ټي پی هیډ شوله زه داسې چل کوم چې دا ټولې خبرې ځان سره لیکمه چې مارکیټ اول د سیل سایډ لیکویډیټي واغستله د هغې نه بعد مارکیټ راغلی آی اف وی جي ته بای سایډ لیکویډیټي پینډینګ وه مارکیټ اوورال بولی شو بیا مارکیټ چینج ان د سټیټ اف ډیلیوري یعنی اډر بلاک نه اباو کلوزینګ وکړه د هغې ته بیا ټیپ وکړه ما د بای انټري واغستله او زما ټاپ ټي پی چې کوم دا ټارګټ هغه ریلیټیو ایکول هایز مارکیټ زما ریلیټیو ایکول هایز طرف ته لاړو او ټي پی هټ شوله که آینده ما ته داسې سیټ اپ میلاو شي زه پې ټریډ اخیستلی شم او که نه دیټس امپورټنټ اهمه خبره دا ده نن ستا سټاپ لاس هټ شو په څه بنیاد باندې په دې بنیاد باندې چې مارکیټ اپ سایډ ته روانو بای سایډ لیکویډیټي مارکیټ اغستې وه د هغې نه بعد تا نور باینګ وکړه نور باینګ کوي مارکیټ اپ سایډ ته روان واپس یې کړه ډایرکټ ډاون سایډ ته راغی فیر ویلیو ګیپ یې فیل که د هغې نه ډاون سایډ روان دی او ته بیا هم په دې امید کې چې مارکیټ بای سایډ ته روان دی او مارکیټ حالانکې په تا باندې راګرځېدلی دی په لتو در باندې ګرځي که آینده چېرته داسې چل وشي چې فیر ویلیو ګیپ انورز شي د هغې نه ډاون سایډ ته مارکیټ کلوزینګ وکړي نو ایز سون ایز پاسبل تا راوتلل پکار دي صحیح ده څومره چې ډېر ټایم دپاره غلط ټریډ هولډ کوي غلط ټریډ مطلب د غلط ریلیشن دی هغومره بیا د دې نه راوتلی نه شي بار ته چې څومره هولډ کوي ټریډ هغومره نقصان ته ځي زما په خبر باندې پوهېږي که نه جاني د دې نه یارېږم زما سټاپ لاس یې هټ کېږي دي تر څو به هټ کېږي خو د هغې د اصلاح کولو کوشش وکړه او دا به ته پخپله کوې this is your problem not mine صحیح ده ښه دغه شاني ستا اکثر یو مسله راځي that is lack of lack of rules and discipline lack of rules and discipline ته دا سوچ کوي چې ما ځل رولز جوړ کړي دي چې زه به صرف په کل زونز کې ټریډ کوم او زما کل زونز کم یو کل زون زه به په نیویارک کې ټریډینګ کوم په نیویارک کې کم ټایم کې زه میکروز ټریډ کوم فار ایگزامپل ستا خبره کوم جاني ته دا خبره کوي زه به میکروز ټریډ کوم او د دې سره په میکروز کې به زه د انورجن نه انټري اخلم یا به د بریکر پلس انورجن نه انټري اخلم او هغه به دغه د صرف د 60 منټو ټریډ وي د 9:50 نه واخله تر 10:10 منټ پورې په دغه ټایم کې به زه ټریډ اخلم د دې نه اخوا دې خوا نه دی په کار راله صحیح دی جی ټیک شوله د دې نه تا اکثر اخوا دې خوا شي تا ته په 7 بجې باندې سیټ اپ میلاو شي او هغه شانې فینامینا جوړېږي تا ټریډ والی سټاپ لاس هټ شي دا ترې ډسپلین خلاف ورزي کوي خپله ستا یو ډسپلین کې دا هم خبره ده چې کله هم زه د پی سي مخامخ نه یم ناست زه به ټریډ نه کوم د پی سي مخامخ زه نه یم ناست په موبایل کې من انالیسز نه کېږي زه به ټریډ نه کوم مه کوه زه په MT5 کې ټریډینګ نه کوم زه په ټریډ ویټ کې کوم یا په نینجا ټریډز کې کوم ټیک ده صحیح ده جاني د وخت تېرېدلو سره تا ته به د ډسپلین اندازه لګي چې مالا په کم ځای کې کم شانې ټریډ اخیستل پکار دي او په دې کې غټ کردار ادا کوي بیک ټیسټینګ ریپلای بټن آن کا صحیح ده یو کینډل ګوره فار ایگزامپل مارکیټ دې ځای کې دی نیکسٹ کم ځای ته تللی شي داسې ښه مارکیټ بای سایډ لیکویډیټي ډیلیور کړله سیل سایډ لیکویډیټي ډیلیور کړله او دې کینډل هم بای سایډ لیکویډیټي ډیلیور کړله ته نه ښکاري چې داسې بیلنس پرایس رینج شانته کې دی څه د ریډیلیورډ ریبیلنس سپیډ ایریا په شانته کې دی ډاون سایډ ته د تلو ضرورت نشته دا چې کوم ګیپ ښکاریږي دا
پشان کار کولی شي، پشان د بریک اوی ګیپ پشان کار کولی شي، دا چې کوم نیو ډے اوپننګ ګیپ دی یا نیو ویک اوپننګ ګیپ دی دا د هغې پشان کار کولی شي، دې ته مارکیټ نه ځي. بالکل ټیک ده صحیح شوله. خو را روان وخت کې که دا سیز تا مخې له راشي لکه دلته دیو بیا څه کوي، لکه دلته مارکیټ ډاون سایډ راغلی دی، هغې نه بعد تلی دی، بای سایډ لیکویډیټي اغستی ده وچ از ایکسټرنل رینج لیکویډیټي، بیا راغلی دی ډاون سایډ ته اگین ټو د سیم زون، بیا دلته بای سایډ اغستی ده. مونږ خبره کړې وه چې څو پورې ایکسټرنل رینج لیکویډیټي مارکیټ نه اغستی ضرورت نشته لایک دیس. اوس ورته مارکیټ راغی، اول نه راته دی فیرولي ګیپ ته هم نه راته انټل اینډ انلیس چې مارکیټ ایکسټرنل رینج لیکویډیټي نه وه اغستلې. دیټس د گیم. چې کله دا خبرې تا کې راشي د دې نه بعد یو ناشنا خبره هم راځي، looking for new strategy. strategy کہتے ہیں سپیلنگ سے غلط وغیرہ ہو اگنور، ہمیں عام کرنے سے غرض ہے پیڑ گننے سے نہیں. صحیح دے جانی. سرچنگ فار نیو اسٹریٹجی. زما خو ماډل کار نه کوي، ستا ماډل کار کوي، ته چې څنګه لګیا یې که نه دقه شانې ټیک دی، په دې کې امپروومنټ وکړه. نوی سیز یې زده کوي جاني، نوی سیز بالکل برانډ نیو چې د هغې څه تعلقات نشته، د هغې څه تعلقات نشته، کمزوری سیټ اپ دی، او ته چې کوم باندې لګیا یې ته زورور سیټ اپ زده کړی دی، تا زورور کار دې زده کړی دی which is valid for more than 1000 years. صحیح ده. ستا 1000 سره څه کار دی، ستا د 100% اکوریسی سره څه کار دی، تا له خو څه لږ ونې چونګل ونیسیز په کار دی، معمولي ونیسیز جاني. strategies jumping. یو ماډل کار نه کوي، دا ماډل کار نه کوي یاره، 5 ورځې مې کار وکړه 3 ورځې مې سټاپ لاس هټ شو، دا ماډل کار نه کوي. دا ماډل کار کوي، ته په غلط طریقې لګیا یې. رولز سټرکلی فالو کا، او چې کله هم ته رولز سټرکلی فالو کوي تا ته به هر ټایم سیټ اپ نه جوړیږي بیا، ځکه چې ته رسک نه اخلي، ته رسک کم اخلي، کمزوري رسک سره کار کوي، رسک منیجمنٹ سره کار کوي، تا ته بیا هر ټایم سیټ اپ نه جوړیږي. او چې هر ټایم سیټ اپ نه جوړیږي نو تا کې خو مستره فیر آف میسنګ مووز، نو ته بیا سټریټجیز چینج کوي، دغې نه هم قلار شه، دغې نه هم قلار شه. دیسیز نه څه جوړیږي نه. صحیح شوله. لږ کار کوه، ټیټ کار کوه، ایماندارۍ سره. ښه، دویم نمبر خبره چې کوم ده هغه د جرنلینګ. JOUR journaling your trades. کوشش کوه زما وروره چې ته خپل هر یو ټریډ ځان سره لیکي. لیکلو مطلب دا نه دی، لیکلو مطلب زما دا دی چې سهار وختي کې زه پاڅېدلم، سهار وختي کې ما انالیسس وکړه د ګولډ دپاره، د ډالر انډیکس دپاره، د یورو یو ایس ډي دپاره. زه ګولډ نه ټریډ کوم، زه یورو یو ایس ډي ټریډ کوم، جی بی پی یو ایس ډي ټریډ کوم، او د هغې د کورلیشن دپاره ډالر هم ګورم. ډالر ځکه ګورم چې ډالر موږ له ډېر لاس راکوي په ډېرو خبرو کې، د یورو یو ایس ډي، د جی بی پي یو ایس ډي، د ګولډ، دغه شانې د یو ایس ډي جی پی واي، یو ایس ډي سی ایچ اف، د یو ایس ډي کورلیټډ ډایرکټلی اور انډایرکټلی د هغې ثابت ډایرکشن ماته کلیر کوي. څوک؟ ډالر انډیکس ډي ایکس واي. د هغې انالیسس وکړم، زه دا خبره وکړم چې زما بیاس بولیش دی یا بیریش دی، په نننۍ ورځه کې نیوز شته او که نه، هغه هم در سره ولیکم چې مازدیګر ټایم کې مثال په طور نیوز دي، یا لکه نننۍ ورځه کې نیوز دي یو ایس ډي، پی پی آی، کور ریټیل سیلز، پی پی آی، انامپلایمنٹ کلیمز،
فیډ چیرپال سپیکس یو څه بل څه نیوز دی ځان سره به ولیکي اسې نه چې تا ټریډ اغستی او مارکیټ در باندې منډي او سایډ ډایرکشن ته ووهي بیا به دې پته نه لګي بیا به درنه وار په وارخطایي تا بای اغستی نیوز فار ایگزامپل سیل سایډ راغلل یا ولټیلیټي ټایم نو هر څه به درنه ګډوډ شي هر څه به درنه ګډوډ شي اکثر د نیوز کې های ولټیلیټي انجیکشنز وي نو ستا سټاپ لاس بیزې هټ کوي نو اکاونټ به بریچ کی نیوز سره ټریډ کوم ما د نیوز نه 15 منټه مخکې د مارکیټ نه 10 منټه مخکې وزه ګنټه مخکې د مارکیټ نه اوزه ګنټه رستو مارکیټ ته راشه چې حالات نارمل شي نیوز خپل لیکویډیټي واخلي بیا تکینا ډایرکشن برته معلوم شي ډیټا به درته پته ولګي او د نیوز ډیټا کتللو د پاره کوشش کوه چې ډیټا باندې تر ډیر کم ډیپندنٹ یې ته ډیپندنٹ یې په ډالر انډیکس باندې چې د هغه نیکسټ موو څه دی صحیح ده جانی بیا دغه شانې barchart.com دا یوز کوه خپل په انالیسس کې د دنه لږ ډېر کار اخله سرچ اسمبل or select a commodity for example زه ګورم نزدک صحیح شوله اوس زه نزدک ګورم نزدک کې ماته ډېر خبرې ملاویږي فنډامنټلی او ټیکنیکلی دواړه رایټ ناو زموږ چې کوم دی دیټس اور NQM 2025 جون کنټریکټ MNQM د ایمینی مایکرو کنټریکټس دي نزدک جون دپاره M صحیح ده پلس نشان باندې کلیک کا او تا ته به چارټ اوپن شي ستا فل چارټ صحیح ده جی کېدای شي ستا چارټ داسې نه ښکاري خو کوشش کوه چې 6 months کنټریکټس او د ډیلی چارټ او چې کم کینډلز دي هغه اکثر ستا په چارټ کې داسې ښکاریږي یا داسې ښکاریږي نو د دې نه چینج کوه نو انډیکیټرز کینډلسټکس اوپن ټو کلوز اوپن های لو اینڈ کلوز چې مونږ کوم یوز کوو صحیح ده جاني سوینګ لو دا ټولې خبرې هغه دي چې کوم مونږ الریډي په نزداق باندې ولدلې this is your buy side liquidity major buy side liquidity and this one is your minor buy side liquidity next was ستا دپاره زه لا نه سجست کوم چې ته کمیټمنټ آف ټریډرز ډیټا ګوري کوټ ډیټا کوټ ریپورټس سینټیمنټلز افیکټس ضرورت نشته وجه مایکل دا خبره کوله چې ضرورت نشته لانګ ټرم ټریډینګ په تاسو کې کم یو ځوان کوي هغه د اپ دا ډیټا رینجز فالو کوي راشه ډیلی چارټ اوپن کم او اپ دا ډیټا رینجز وګوره اپ دا ډیټا رینجز زه د اسانۍ دپاره انډیکیټر یوز کوم اکثر د دې دپاره اوس په دې کې دومره غټ لاجیک نشتی صحیح ده کینډلز شمارل دي شل کینډل یو شل کینډل اپټا 20 days اپټا 40 days and اپټا 60 days highs and lows هغه ځان ته مارک کا د هغې په بنیاد باندې بیا مخکې خپلې فیصلې اخله اپټا لوک بیک ته ته پته ولګي چې where is اپټا 20 days high where is اپټا 60 days high and low لوز خو مارکیټ اغستی دي نیکسٹ های اپټا 60 days high دا لاست ون
write this one. Excluding this candle, the candle puri downside tha all the way downward. It's your 60 days high and 60 days low. Candles شمار کزانلا او د هغې په بنیاد باندې بیا خپله فیصله واخله. انډیکیټر طلاق مال ولې نه لګېدلی؟ اپټا لوک بیک SVT शॉटगन इंडिकेटर यूज़ कई. इंडिकेटर इदी तनो ही जानी इंडिकेटर इनो द अल्लाह वसाता दावस इंडिकेटर इदी खा सही शुला दादी इंडिकेटर मामला जाती. Anyways, the leg height come. The D candle na wakhla downside. These puri au bya tar D candle puri. The 60 days di 60 days. Kap monthly chart bandi guri no ta taba kh clear cut अंदाजा उलेगी ज़िका ची 1 2 3 په یو منथ کې مونږ سره راوند اباؤट 20 کینډلز راغلل. راوند اباؤट 20 کینډلز. نو اپټا 20 days previously دا اپټا 40 days اپټا 60 days صحیح شوله جانی. اوس د انډیکیټر باندې ستندر لګېدلی دی او ناراضه دی لا نه لګي. انیویز څه مسله نشته. ښه مونږ خبره کوله په جرنلینګ باندې چې ته کوشش کوه چې خپل ټریډز جرنل کوي. په خپل ټریډینګ کې ته یو ریولوشن راولي. خپل ټریډ ځان سره لیکي او د هغې سره سره کوشش کوي چې ته معمولی مسټیکس هم ایوایډ کړي. یعنی امید لرم چې دې خبرو باندې به ته عمل کوي او سلیکټ ډېر مزغو کې به دې پریوتي. ټریډ جرنل کول ځان سره لیکل نن زما ټارګیټ دا دی. زه فنډډ اکاونټ سره کار کوم. زما فنډډ اکاونټ بریچ شو. ستا فنډډ اکاونټ ولې بریچ شو؟ ما 15 فنډډ اکاونټونه راغستي یو مې هم لا نه دی پاس کړی. وجه خیر خو دی ولې رولز نه فالو کوي. ته صبر نه کوي. ته انټری ته خپل صبر نه کوي. ته یو ماډل باندې نه لګیا. یو سیز دی نه نیسلی. کله د یو غوږ نه ټریډ نیسي کله د بل غوږ نه ټریډ نیسي. هر سیز پسې ته نښلي. که چا ووي چې دلته غول دی جو تور پسې تللی. د هر یو کس نه متاثره کیږه. هر یو کس نه. صحیح شوله؟ په دې انډسټري کې دومره زیات سکیمرز دي دومره زیات سکیمرز جاني چې ستا سوچ دی سوچ. زما یو پیر ټي پی هیټ شوله زه هیرو شوم. زما یو ځلې ټي پی هیټ شوله پبلیکلی. د دې خبرې مطلب خو دا نه دی چې زه کنګ یم. صحیح شوله؟ هر سورګیری شاګول نه. Anyways, wish you good luck and good trading. Until next time.